وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى إذا كان في أولاد البنات بطون مختلفة. د بناتو مسله و قسم اول د ذوی الارحامو کې تقسیم کې د امام ابو یوسف رحمه الله قول آسان، بس هغه فروع ته ګوري او په فروع تقسیم وای. د امام محمد رحمه الله په څو ټکو کې داغه سره اختلاف وړاندې د مسله وي چې کوم ځای کې بوتونو کې اختلاف راشي نو هغه ځای باندې امام محمد صاحب تقسیم کوي. هغه مسله دې زده کړه. اوس یو شق بل کوم ځای کې اختلاف رالی په هغه اختلاف باندې د تقسیم وکړي، بیا ولګېږي دا مؤنثات بیل کې او دا مذکر بیل کې بیا ښکته راکوزوي چې لاندې بیا د مذکر او مؤنث اختلاف راشي نو په دې تقسیم کې بیا ته مذکر بیل کې او مؤنث ته بیل کې. نو ته لاندې دې مثال ته وګوره. میت دی د ښي طرف نه چې شروع شي نو 9 پکې جینکې دي، ګس طرف ته چې ورسېږي نو ابن 3 پکې هلکان دي. نو سړی مړ شو، 9 لوریانې پاتې شوې، 3 زامن پاتې شول. داسې پسې ښکته بیا د هغوی بچي دي، داسې پسې ښکته د هغوی بچي دي. اخري شپږم ته چې راکوز شي د ښي طرف نه چې شروع شي بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن، نو په دې اخري کې 9 جینکې دي او 3 پکې هلکان دي. شپږم بطن کې د قسیز دی. نو ابو یوسف رحمه الله د اخري ته ګوري، اخر ته ګوري 9 جینکې دي او 3 هلکان دي. دا 3 هلکان په شپږو جینکو حساب دي، نه شپږ رؤوس دا دي او 9 رؤوس د جینکو دي. مال 15 ځای که او دقه اخر ته ورکه دا مخکیني غونډ یې کا. ابو یوسف صاحب دغه طریقه ده. او امام محمد وی نه، اول ځای کې چې تقسیم مذکر او مؤنث بیلیږي اق ځای کې به تقسیمې، بیا به دا مذکر ځان له ډله کې مؤنث به ځان له ډله کې ښکته به راکوزې. نو امام محمد رحمه الله اول بطن کې اختلاف دی ځکه 9 جینکې دي او 3 هلکان دي. نو دلته تقسیم کی، نو چې دلته تقسیم کې نو مالې 15 ځای کو 9 به ورکې دی 9 جینکو ته. اوس به دا جینکې یوه ډله کې او شپږ به ورکې دی ګس سیټ ته چې کوم 3 هلکان دي شپږ دی ته ورکه، دا به تیم بیله ډله کې. ښځې د هلکانو حصې ښکته راکوزې که دویم بطن کې 3 ونه جینکې دي تقسیم ته ضرورت نشتی. دریم بطن ته چې راورسېږي د دغه 3 هلکانو لاندې اختلاف پیدا شو، یو هلک دی او 2 جینکې دي، په دوی تقسیم کا. نو چې تقسیم دي که نو بره چې کوم دی دوی سره اوس څومره 6. نو 6 چې کوم دی 3 ته ورکه دی 2 جینکو ته او 3 ته ورکه دی هلک ته، ځکه هلک په 2 جینکو حساب دی که نه. اوس به دا هلک ځان له بېله ډله کې او دا 2 جینکې به ځان له بېله ډله کې. هلک خپل 3 واغستو راکوز به کې 4م ته، راکوز به کې 5م ته، راکوز به کې 6م ته، مکمل به خپل 3 6م بطن کې لور دغه ته به ورسوي. په دې 3م بطن کې چې د 2 جینکو ته تا ورکړي دي 3 څو دې ورکړي وله 3، دا 3 به د 4م بطن ته راکوز کړي، په هغه کې هم جینکې دي. 5م ته چې راکوز شي نو لاندې هلک او جینۍ ده، هغه 3 په دوی تقسیم که. اوس 2 ورکه هلک ته او 1 ورکه جینۍ ته. هلک به خپل 2 لاندې خپلې لور ته راکوز کړي او 1 به دا جینۍ خپلې جینۍ لور ته راکوز کړي. ودې کتو داسې تقسیم وي. بیا لاړ شه هغه سر ته 9 جینکې وې، هغوی 9 اخیستي وو، هغه 9 اخیستي نو ښکته دویم بطن ته راکوز شه کې 9 جینکې دي، تقسیم ته ضرورت نشته. محمد صاحب فرمایي 3م ته راشه. نو چې 3م ته راغلی په دې کې دې وکتو نو 6 پکې جینکې دي او 3 هلکان دي. دلته اختلاف پیدا شو. نو چې اختلاف پیدا شو په دې تقسیمو نو 6 جینکې دي 3 هلکان حساب دي په 6 جینکو باندې. نو رؤوس شول ټوټل 12، 6 جینکې دي او 3 هلکان دي په 6 حساب. نو په 3م بطن کې رؤوس اعتباریه 12 شول. آلته په اوله کې موږ دوی له ورکړي وو 9 ځان سره روان کړي دي که نه. 9 تقسیمو په 12 جی 9 په 12 نه تقسیمیږي. نو چې نه تقسیمیږي نسبت یې وګور.
نه متوجه که 12 ته 3 به پاتې شي 3 متوجه که 9 ته 3 په 3 برابر شو موافقت بالثلث دی موافقت سره ہے بالثلث خجی موافقت بالثلث دی نو قانون دی مخکې به ثلث در اوسو من انکسر را واخله مباینتی کل رؤوس ضربه وکنه او چې موافقتی دلته وافق دی بالثلث نو ثلث در اوسو من انکسر را واله من انکسر بار دی ثلث دی 4 نو ثلث در اوسو من انکسر را واله ضرب ک په اصل په اول پر رد مسله څنګه وا اصلي و 15 کې ونه نو ثلث را واله 4 ضرب ک په 15 کې نو 4 په 15 کې 60 مسله 60 ته لاړه واپس شوران شو بیا لاړ شو هغه سرته بیا لاړ شو اول سرته نو چې الته لاړ شو اوس چې د چا کومه حصه وه هغه راله مضروب کې ضربه وه چې 4 دي اول بطن کې موږ تقسیم کړی و چې 3 الکانو هغې ته موږ په دې ګس طرف چې 3 الکانو موږ ورله 6 نه ورکړي ولې هغه 6 راواخله ضرب یې که په 4 کې نو څونه به شي 24 دغه 24 چې کوم دی راکوز کا دویم بطن ته مخکینه تقسیم خو دې ګډوډ شو بیا مو د سره کړی ده که نه نو په ګس سیټ باندې اول بطن کې 3 الکانو د هغوی سره وي 6 حصې په 4 کې ریزرو کړي نو 4 24 شولې دویم بطن ته بیا راکوز کې 3 بنات دي تقسیم ته ضرورت نشته دریم بطن ته چې راوړې اوس اختلاف پیدا شو یو الک دی او 2 جینکې دي نو 24 په تقسیم کا 12 تنه ورکه دی الک ته او دا 12 تنه ورکه دی 2 جینکو ته اوس بیا تنه مذکر بیل کو مؤنث تنه بیل کا الک به ځان لډله کې دا 2 جینکې ځان لډله کا الک چې 12 واغستل څلورم بطن ته کوز کا لورې ده پنځم بطن ته کوز کا لورې ده شپږم بطن ته کوز کا لورې ده اقه 12 په 12 ورکوله هغې خپل 12 ورسول واپس چې کوم د دریم بطن ته چې لاړ شي الک سره مقابل کې 2 جینکې وي موږ هغې له ورکړي و 12 دا 12 به راکوز کې څلورم بطن ته هلته بیا 2 بنتي دي تقسیم ته ضرورت نشته پنځم بطن ته چې راشي اوس په دې کې الک او جینۍ شوله الک او جینۍ شول نو دا 12 په دوی تقسیم کا نو چې تقسیم دې کړه الک ته ډبل حصه ورکه نو 8 تنه ورکه الک ته 4 تنه ورکه جینۍ ته الک به د خپل 8 راکوز کې شپږم بطن خپل لور ته او دا جینۍ به خپل 4 راکوز کې خپل بنتې 4 باغې ته هغه ته ورکې هغه الکان 3 په 3 خو ښکته رال واپس لاړ شه آلته اول بطن کې 9 جینکې وې د دوی سره څومره و 9 ضرب که په 4 کې 36 شول نو 36 چې کوم دی دا واغستل د 9 جینکو اوس یې راکوز که دویم بطن ته جینکې دي اوس یې راکوز که دریم بطن ته په دریم کې چې کوم دی وګورو 6 جینکې دي او 3 الکان دي 3 الکان دا د 6 جینکو برابر دي نو لہذا 36 په دوی تقسیم کا نو دا 18 تنه ورکه د 3 الکانو ته او 18 تنه ورکه د 6 جینکو ته تقسیم دی وکړو کم چې تا تقسیم وکړو 18 د 6 جینکو واغستو 18 3 الکانو واغستو اوس دا الکان بیا ځان ډله کا او جینکې بیا ځان ډله کا د الکانو دا تقسیم را شروع کا الکانو 18 واغستل څلورم بطن ته راکوز کا په څلورم کې 2 جینکې دی یو الک دی په دې تقسیم کا نو 9 تنه ورکه الک ته او 9 تنه ورکه دی 2 جینکو ته دلته دا بیا بیل کا الک ځان لډله کا او جینکې ځان لډله کا الک چې کوم 9 واغستل پنځم بطن ته راکوز کا لورې د اقه 9 به راکوز کی شپږم بطن ته راکوز کا الته لور د اقه 9 به غونډ راوړي واپس چې بیا لاړ شي څلورم بطن کې د الک مقابله کې 2 جینکې وي هغوی اغستې دي 9 دا 9 چې لاندې راکوز کې پنځم کې بیا 2 جینکې دي اقه 9 به ورکې شپږم ته چې راکوز شي نو په شپږم کې اوس لاندې الک او جینۍ دي په دې تقسیم کا نو په شپږو کې چې کم دی به 9 کې به 6 ورکې دی الک ته او 3 به ورکې جینۍ ته دا د الکانو تقسیمو بیا لاړ شه دریم بطن کې 6 جینکې وي دوی له موږ څونه ورکړي دي 18 به ښکته راکوز کې څلورم بطن ته په څلورم کې چې وګورو هلته بیا 3 جینکې دی او 3 الکان دي دا 3 الکان بیا په 6 حساب دي نو 9 سرونه شول په 9 سرونو کې 18 په تقسیم کا 2 رسی نو دا خې طرف ته چې کوم 3 جینکې دي 2 رسی نو دا 3 جینکې دي 6 دوی له ورکا دا د نزان لډاله کا او دا الکانو دوی چې کوم دی رؤوس اعتبار 6
دوه رسي نو 12 د الکانو ته ورکا دا تنه اوس بیا بیل ډاله کا دا 3 الکان شپږ واغستل لاندې بیراکوس کې 5م بطن ته په 5م بطن کې دوی سره یو الک دی 2 جینکې دي مینس کې الک دی او خي او ګس طرف ته نه جینې ده دا 12 په دوی تقسیم کا نو چې تقسیم دکړل نو دې کې به چی ور کې دی الک ته او چی به ور کې دی 2 جینکو ته الک بخپل چی لاندې شپږم بطن ته روغ راکوس کی او د 2 جینکو چې چی اغستی دي دوی چې لاندې راکوس شي لاندې به یو الک دی یو جینې ده په خي طرف الگ دی او په ګس طرف جینې ده اچې په تقسیم کا خي طرف الگ ته ورکه 4 او ګس طرف جینې ته ورکه 2 دا د الکانو تقسیم واپس بیا 4 بطن ته لاړ شه په 4م کې 3 جینکې وي هغه اغستی او چی هغه کته راکوس کا 5م بطن کې 2 جینکې دی او الگ دی په دوی تقسیم کا نو 3 بته ورکه 2 جینکو ته یو بته ورکه دی الگ دا 3 بته ورکه الگ ته الگ بخپل 3 نیغ په نیغه شپږم بطن کې لور تراکوس کی او دا 5م بطن کې 2 جینکو چې اغستی دي 3 دا براکوس کې شپږم بطن ته آلته بیا یو الک او جینې دي 3 په تقسیم کا 2 باور کې الک ته یو باور کې جینې ته نو محمد صاحب وګور هغه چا د پر 12 ورسېدو او چې دی خو چې کم دی الک دی هغه ته پکې 2 رسیدلې دي الته پکې وی جینې ته 1 رسیدلې ده او یو جینې 12 ته رسولې ده دا د محمد صاحب طریقه ده نو واپس اوس عبارت ته وګوره محمد صاحب فرمای اذا کان فی اولاد البنات چې په اولادو د بناتو کې بطون مختلفه بطون مختلفین یقسم المال مال به تقسیمول شي علی اول بطن اختلفا اول هغه بطن چې پاکي اختلافي په الاصول دلته اول بطن کې اختلاف راغلی دی په دې کې تقسیمو کا ثم یجعل الذکور بیا ګرځول شي دا نارینه طائفتن یو ډله اول اناس طائفتن خزی بیل ډاله کا بعد القسمه فما اصاب الذکور کم چې الکانو ته ورسیږي نو یجمعو دا به غون را جمع کې او پخکته به راوړي ويقسم دا به تقسیمیږي على اعلى الخلاف چې کم ځای کې اوچت خلاف پیدا شو هغه به تقسیم کو الذي وقع في اولادهم چې کم دغه په اولاد کې راغله وکذا ما اصاب هغه چې ورسیږي اناس خزو ته ابزال ډله کې پخکته به راوړي چې کم ځای کې اختلاف پیدا شو هغه به تقسیمه هکذا يعملوا هغه کې به عمل کوي چې لا ينتهي بهذه صورت بل مثال وكذلك محمد امام محمد رحمه الله ياخذ صفه من الاصل د صفت د اصل معتبر وي حال القسمه علی چې تقسیم پکې اول عدد من الفرع عدد پکې د فرع نه برخیږي صفت ذکورت او انوثت ده او عدد 1 او 2 دي چې کوم ځای کې اختلاف پیدا شو نو د لاندې نه عدد آل تخیږي څنګه چې د اوس مثال کې ته وې دا خټول یو دي خو کچره په دی یو کې لاندې 2 جینه کې نو آل تبر چې جینې حسابې نو صفت به د جینې خو هغه تبر کې بنتين عدد به پکې د لاندې نه بر وخیږي دغه دغه د پر مثال ذکر کړي ول عدد من الفروع کما اذا ترک یو سړی پریدي چې کوم د ابن بنت د لور د طرف نه 2 زامن پاتې شوی دي او بل طرف ته و بنت ابن بنت د لور د خوان نوسې ده او د نوسې چې کوم د لور پاتې شوی ده او و بنت ابن بنت او بل طرف ته دا پاتې شوی دي به هذه سوره ګوره دې سوره اخی طرف ته چې وګوري نو دا بنات دي خو اخیره کې ابن دي مینس کې چې وګوري دا 2 پکې بنات دي او دریم کې به ابن دي او ګسر ته چې وګوري نو دویم نمبر پکې ابن راغلی دی نو اوس امام ابو یوسف رحمه الله خو د اخیر ته ګوري او پاک تقسیم وای اخیره کې امام ابو یوسف سے فرمای ابن 2 زامن دي بنتن یو جینه ده بنت 2 جینه کې دي نو 3 جینه کې شوي ابن 2 زامن دي 2 الکان په سلور رؤوس ده دي نو رؤوس اعتباریه سلور اغدي 3 ده دي ټوټل وشول نو ابو یوسف سے په دغه و تقسیم وای مخکې هغه نور ته نه ګوري عبارت سره وی نو عند ابي يوسف امام ابو يوسف رحمه الله سکی يقسمو د تقسیم کی د مال بین الفروع اسباعا و باندې تقسیم کا سلور بتنور کې دی ابن اوتا او یو بتنور کې بنتین مینستا 2 بتنور کې بنتیو غسټا به اعتبار ابدانهم اخیری فروع او ابدان ته ګوري په دغه تقسیم کینو دا د ابو یوسف رحمه الله راځه واپس لاړ د محمد صاحب مخ کې سکی د مړی 3 لوریانی دي هغه تقسیم نه کوي
دویم بطن ته راکوشه دویم بطن ته چې راکوز شي نو ښي طرف ته بنتون منځ کې بنتون ګس سیټ ته ابنون اختلاف پیدا شو اختلاف پیدا شو نو په دقه ځای تقسیم وي په دې ځای باندې تقسیم چې وي نو خو تا مخکې مسله کې ووې دې مسله کې داسې کار کوي چې صفت د دوی وي او عدد پکې د لاندې نه وخېجه وه ښځې په ښي سیټ کې بنتون ده لاندې دوه زامن دي نو دا بنته داسې وایي عدد هلته ورسوه نو دا بنته به بنتین کې صفت د بنتې دی خو عدد پکې د دې نوسو نه بره وخېجه وه دا ابنې دي که نه نو څه به ورته وایي نو ښي سیټ ته دا بنته پاتې نه شوه دا بنتینې شولې او په منځ کې هم بنته ده ځکه لاندې خو عدد شتې نه او ګس سیټ ته چې کوم دی پکې ابن دغې نو دا لاندې عدد وخېجه هلته نو ابن به څه شي ابنین به شي ښځې په دې دویم بطن کې چې موږ وکتل نو بنتین بنتون ابنین نو دا شول چې کوم دی درې جینکې شوې او څلور پکې هلکان شو دا دوه پکې هلکان شول نو دوه هلکان په څلورو جینکو حساب دي دې خوا درې جینکې دي نو رؤوس اعتباریه وشول نو امام محمد صاحب په دقه و تقسیم وی ښځې تقسیم چې ووې مال وضع شو اوس تا ته مسله ویلې وه چې بیا دا ذکور ځان له تایي پکې اناس ځان له تایي پکې نو ذکور ابنې دي دا ځان له تایي پکه او دا درې جینکې بیلې کا نو څلور به ورکې دي ابنې وته دا څلور به ورکې هغه چې کوم دی لاندې خپلې بنتې ته هغه به ښکته راکوز کړي بنتې وته هغه څلور به په دوو جینکو تقسیم کړي دوه د یو او دوه د بل دی شی راورسو واپس لاړ شه دویم بطن کې دا بنته بنته خو دا په حقیقت کې تا عدد خېجولې نو درې بناتې وې درې بناتې وې تا وله څه ورکړي درې دا یوه ډله کا درې راکوز کا د دریم بطن ته دریم بطن ته چې راکوز شي نو په ښي طرف کې د بنتون او په دې منځ کې د ابنون اختلاف پیدا شو هغه درې په دوی تقسیمو خو دلته درته وی چې تقسیم به کې نو وسب به د دوی وي او عدد به د لاندې وخېجې نو د ښي طرف بنته عدد ته وخېجون دا بنتین شو نو ګویا په دې دریم بطن کې بنتین او ابنون شو دریم بطن کې څه شو بنتین او ابنون شو ښه بنتین خو دوه جینکې شوې ابنن هم په دوو جینکو حساب دی نو څلور رؤوس شو اعتباریه رؤوس اعتباریه څلور شول او د دې خپلو میندو نه دوی ته څه پاتې شوي دي درې حصې ورته درې دي او دلته رؤوس دي څلور درې په څلور نه تقسیمیږي نسبت یې وګوره نسبت تباین دی تباین قاعده داره کل رؤوس د من انکسره راواله او ضرب که په اصل او په عول او په رد د مسلې کې دلته کل رؤوس دي څلور ځکه بنتون بنتین ده او ابنون په دوه حساب دی نو رؤوس اعتباریه څو دي څلور دا راواله او ضرب که په اصل په عول مسله اصلي په صد کې ونو نو 4 ضرب 7 28 مسله 28 ته لاړه واپس بیا شر ته لاړ شه ځکه شیخ وران شو واپس چې بیا لاړ شي دویم بطن ته راکوز شي نو په دویم بطن کې چې کوم دی د هغه ابن سره د اصل مسلې نه د 7 نه څونه 4 راواله چې کوم دی او ضرب که مضروب کې چې 4 دی د 4 په 4 کې 16 28 نه به 16 ورکې دی ابن ته دا به راکوز کی بنتې ته هغه به راکوز کی بنتینو ته نو 16 خپل راکوز کو د دوه جینکو شو 8 رسینو په دویم بطن کې دا دوه جینکې چې وي اصل کې د ښي طرف جینې په دوه حساب وه نو درې جینکې وي د دوی سره و درې نو درې راواله او ضرب که په 4 کې نو 3 په 4 کې 12 28 نه 12 به دوی ته ورکې 12 دغه جینکو واغستل دریم بطن ته راکوز کا دلته بنته ده او ابن د اختلاف پیدا شو په دوی تقسیم کا عدد پکې د لاندې نه بره وخېجه وه نو بنته بنتین کا او د ابن خو لاندې عدد اسم واحد دی نو دا بنتین او ابنون شو نو بنتین دی 2 سره ابن دا شو 2 سره دا شو 4 12 تقسیم که په دی باندې نو لہذا برابر دی نو چیتې ورکه الک ته او چیتې ورکه دی جینې ته اوس الک بیا بیل کا ځان له ډلې کا چې به واخلي لاندې به خپلې بنتې ته راکوز کړي او دغه بنته هغه ځان له ډله کا هغه خپل چې واغسته لاندې ابنې ته راکوز کړنو نو وعند محمد رحمه الله تعالی یقسم المال مال به تقسیمولی شي على اعلى الخلاف په اوچت خلاف باندې اعني في البطن الثاني بطن ثاني کې به تقسیمو کې اسباعا باعتبار عدد الفروع په دې دویم بطن کې هغه ور اوس دي په هغوی تقسیم کا په الاصول
4 اصبعه سلور سبع بکیږي لبنت بنت ابن البنت دغه بنته دا چې کوم ده د الک غیصه ده بدیل ورکي نصیب جدهما د دې کی صدا وثلاثه اصبعه او 3 سبع ورکي هغه 2 جنکو ته چې په حقیقت کې دا 3 شوي دي وهو نصیب البنتين ويقسم المال على ولديهما فاولاد به تقسیمو کې اعنی په البطن الثالث انصاف نیم به کې په دې باندې نسبه نیم به ورکي لبنت ابن البنت نیم به ورکي بنته د ابن بنت البنت نصیبا ابيها او النسبه د نسب ورکي اخر لابن بنت بنتين د پرا نصیب امهما وتصح المساله مساله بسيكي من 28 د 28 نا خجدا محمد رحمه الله خدا تقسیمات کول ابو یوسف رحمه الله ډایرک په اخره کې تقسیم کړي د چا خبره معتبر ده د پرمی قول محمد اشهر الروایتين دا اشهر د روایتونو د ابي حنیفه رحمه الله تعالی په جميع مسائل ذوي الارحام کې دا قول مشهور دی وعليه الفتوى پم دی دا علماؤنا رحمهم الله تعالی يعتبرون الجهات في التوريث لاندې نوسو باندې چې تقسیم کوو نو ځینې نوسې دی چې هغه یو په نسب تللی دی او بعضې نوسې داسې دی چې هغه مړي ته په 2 اړخه رسېدلی دی آیا دا 2 اړخه معتبر دی وي او دا هم پکې معتبر دي ښه لاندې نوسیله چې بره حصه راځي او د مړي سره د پلار او د مور په 2 نسبه لګېدلی هغه 2 حصې به را نقل کوي ځان ته او دا یو چې نوسی پاتې ده په یو رشته د هغه مړي سره د به یوه حصه راځي دا جهاد دا هم پکې معتبر دي نو دا جهاد معتبر وي لکه لاندې د مثال ته وګوره بیا پکې عبارت وایو لاندې سړی مړ شو دا هغه 3 بناتې دي تقسیم ته ضرورت نشته ابو یوسف رحمه الله خو لاندې دی 3 بطن ته ګوري چې کوم دی بنتین دی او ابن دی نو بنتین چې کوم دی دا 2 جینکې شولې او دی خو چې کوم دی ابن دی په 2 باندې هغه حساب دی لہذا دی باندې تقسیم وي خو لیکن امام محمد رحمه الله 2 بطن کې تقسیم وي نو چې 2 بطن کې تقسیم وي نو څه چلو کی دا بنته ده دا عدد الته وخېجوه نو بنتین شو په مینس کې ابن دی عدد دلته وخېجوه ابنین شو ګس چېرته بنته ده یوه نو اوس په دې 2 بطن کې موږ ته پیدا شو بنتین ابنین او بنتون ودی کتو عدد خو دی الته پیجندل او چې خېجو دی اوس دلته جهتونه دي دا په خي سیټ باندې چلان دي بنتین دي داغن رشته په 2 سیټه باندې دا دوه معتبر دی وای نو بنتین ابنین بنتون نو بنتین 2 سره ابنین 4 سره شپږ شو ګس سیټ ته بنتون شپږ و نو سره شول نو محمد رحمه الله په دغه ځای مال تقسیم کې و باندې په و باندې چې کوم د تقسیم کې اوس چې تقسیم کو اوس به داسې وکړي چې الته د قانون ذکر کو ښځې به یوه ډله کې هلک به ترېنه بله ډله کې نو منځ کې ابنینو هغه واغستل 4 هغه 4 به ښکته بنتینو تراکوز کې 2 به وله ورکړي هلک خو د منځه ووتو اوس ښي طرف ته بنته ورته حساب کړې وه په بنتینو باندې 2 اغستې وو ګس سیټ ته بنته وه هغه یوه بنته وه یوې اغستې وو دا دواړه جمع که ځکه دا خو جینکې دي نو ښي سیټ ته بنته چې تا حساب کړې په بنتینو ده او ګس سیټ ته بنته دا 3 رؤوس دي 3 حصې دوی اغستې دي دغه 3 حصې چې واغستې په ښکته راکوز شول 3 بطن ته رال په 3 کې د بنتې لاندې بنتین دي او د دې ګس سیټ بنتې لاندې ابن دی نو راکوز کړي ځان سره 3 دي او دلته چې وګورو بنتین او ابن حساب دی په 2 باندې رؤوس 4 دي د ګس سیټ جینې چې بنته وه په 2 منو حساب کړي بنتې مو ته نه وې 2 د هغې سره او یو ګس سیټ باندې بنته وه یو د هغې سره دا جمع که 3 ځان سره اغستي ځکه دا یوه ډله ده او چې 3 بطن ته راکوز شي راکوز کړي ځان سره 3 دي او دلته رؤوس دي 4 3 په 4 نه تقسیمیږي نو چې نه تقسیمیږي نسبت یې وګوره تباین دی کل رؤوس راواله کل رؤوس دي 4 ضرب که په اصل او په اول کې مسله په 100 کې د اصلیه نو 4 ضرب 7 28 ته به لاړه شي 28 ته لاړه واپس بیا لاړ شه 2 بطن ته په 2 بطن کې مینس کې ابنو هغه ته موږ ورکړي چې کوم د سونه 4 ځکه دا ابن په ابن حساب کړی نو دله م ورکړي 4 هغه 4 راواله او ضرب که چې کنده په 4 کې چې مضروب د مسلې ده 4 په 4 کې 16
16 د ابن شول دا بخکته راکوز کې 2 بنتینو ته به ورکي د خي سیټ جینې او د ګ سیټ جینې دا 3 جینې کې وی دی لمغ ورکړو په 7 کې 4 دا 3 راوالو په 4 کې ضرب کا 3 4 12 د 2 جینې کو چې په اصل کې 3 جینې کې دي دا 12 واغستل اوس خطر راکوز کا نو لاندې د خي سیټ بنتین دي او د ګ سیټ ابن دی ابن په 2 حساب دی لہذا منس کې به نیم کې 12 شپږ د خي سیټ جینې والی خپل 2 لوریانو ته به ورکی او شپږ به د ګ سیټ ابن والی هغه مور به والی خپل ابن ته به ورکی نو دی الګ ته ورسېدل شپږ او جینکو ته د پلار د طرف نه ورسېدل 14 او د مور د طرف نه ته ورسېدل شپږ 14 او شپږ 22 د جینکو واغستل 22 11 به ورسیږي او الګ اغستی دي شپږ الګ ته نه کم شو پوه شئ په خبره انا اوس دی فرمایي یعتبرون الجهات فی التوریث غیر ان ابو یوسف رحمه الله تعالی یعتبر الجهات فی ابدان الفروع هغه په فروع کې معتبر وي نه دا بنتین په حقیقت کې بنتین چې کوم دی د بنتی دی او بنتین د ابن دی نو دا سلور دی په دوی تقسیم وي او محمد رحمه الله تعالی یعتبر الجهات فی الاصول جهات معتبر په اصول کې وي اصول په بدلسانی کې دي کما اذا ترکا څنګه چې پری دی بنتن 2 لوریان دا د لوریان دی وهما اذن بنتا ابن بنتن دا د لور د زوی لوریان دی او بل طرف ته ابن بنتن د لور نوسه پاتې شوی دی به هذه صوره نو عند ابو یوسف رحمه الله تعالی يكون المال بينهم اسلاسا دا مال چې کم دی دا په 3 تقسیم کا وجدار چې دا 2 بنتې د مور په اعتبار دي او 2 بنتې د پلار په اعتبار دي نو دام حقیقت کې چې کم دی سلور رؤوس دي او اخواته ابن دی هغه 2 رؤوس دي نو د شپږ رؤوس شو مال به تقسیم کې لہذا یو ثلث به ورکي ابن ته یو ثلث دغه 2 بنتو ته او بل ثلث د بلې بنتې ته وسواره کانه دا داسې شو چې د پرېخ ترکه 4 بناتن سلور لوریانې پریخي دي ځکه په خي سیټ باندې بنتې د پلار په نسب کې 2 دي د مور په نسب کې 2 دي سلور جنکې شولې نو 4 بناتن او ابن یوی ابن پریخي دی چې کم ګس سیټ ته الګ دی نو ثلثه 2 سه باور کې بنتین ہوتا ثلثه او ثلثه 3 مې صبر کې ابن تا وعند محمد امام محمد رحمه الله يقسم المال دا مال تقسیمي بینهم على 28 28 حصو باندې سهمن للبنتين کم چې بنتین د هغې ته ورکوي 22 22 وله ورکوي 16 سهمن 14 حصه دی د من قبل ابیهم د پلاری سوا و 6 اسمن شپږ حصې من قبل امهم دی د مور د خوانه دي نو 22 بدی والی وللابن او د دې الګ د لپاره به 6 اسهم سره شپږ دي من قبل امه صلی الله